دا تنگی تحصیل او خصوصا شمالی اشنغر دا زمونږ کور دی. دې کې که نن لږ ډېر د ترقۍ اثرات ښکاري نو دلته مشران موجود دي او که کشرانو ته پته نه نو مشرانو ته پته ده چې 40 کاله دلته کې خدمت چې دی هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کړی دی. ما ته یاد دي د 88 الیکشن چې و په هغې کې د کیمپین کې زه ګرځېدم. هغه وخت کې په دې حلقې کې نه هغه شانتې بجلي وه، نه هغه شانتې روډونه وو، نه سکولونه وو، نه هسپتالونه وو. 88 نه که تاسو وګورئ یو لحاظ سره تبدیلی په دې علاقې کې رااله چې کله ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو دې حلقې نه MPA جوړ شو. 18 میاشتې صرف ټایم ملو شو، 18 میاشتې هېڅ شی نه دی. په هغې کې یو دلته کې د ترقۍ سفر چې دی د هغې یو قدم کېښودلی شو. بیا د هغې نه پس ته په 1993 کې 40 میاشتې ملو شوې. په هغې کې هغه سفر نور مخکې لاړ. نن زه دا په چیلنج وایم چې ټولو پارټو سره موږ مناظرې ته تیار یو. یو طرف ته به په تله کې د مشر خدمات کېدو، بل خواته چې څومره پارټۍ دي د هغې ټولو خدمات به یو ځای بل خواته کېدو نو تله به د مشر د خدماتو چې دی هغه به زیاته کړي. نن که په دې حلقه کې ماشوم بچې زمونږ مشران چې د بجلۍ رڼا ویني نو په هغې کې ورته د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو تصویر ښکاري. نن که زمونږ ماشومان یا زمونږ ماشومانې سبق وایي نو هغې سکول کې ورته د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو خدمت ښکاري. نن که دلته کې لنډ تاسو سره سوی ګیس را رسېدلی دی او انشاءالله دا زما یقین دی چې 8 فروری نه پس ته به زر تاسو ته هم دلته کې سوی ګیس به لګي به او ستاسو دا مسله به حل کېږي به. قومی وطن پارٹی زندہ دغې کې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو خدمت خلکو ته ښکاري. د تنگي هسپتال واخلئ. یو وخت و چې د پیښور نه او د چارسدې نه به مریضان راتلل به وی به چې یاره تنگي هسپتال کې مونږ خپل علاج کوو ځکه چې هلته کې صحیح خدمت کیږي. اوس خو هغه حل پاتې نه دی، حالانکې دا تبدیلی والا چې زیات کم دعوې کوي هغوی خو وایي چې مونږ ډېر لوی په صحت کې ډېر لوی کارنامې کړي دي خو چې هسپتال ته لاړ شي نو پکې څه ښکاري نه. عزتمندو زما خیال دی چې دا 2018 کې چې څه وشو دا هم یو لحاظ سره دپاره ښه وه چې دا ګیس دا منصوبه چې ده دا جمال آباد کالونۍ کې دوباره شروع شوه، حالانکې د دې منظوري خو د 2016-17 کې شوې وه. په دې چې کوم سلیکټډ
ممبران موجود وو د هغوی دا توفیق ونه شو چې هغه منصوبې چې کومې منظور هم وي چې هغه یې سرته رسولې وي مشر ته چې بیا دوباره حالانکې اسمبلی کې موجود نه خو چې څنګه دا سلیکټډ خلک لرې شو نو هغه منصوبه بیا د هغې سر نه بیا شروع شوه په دې باندې تاسو په خپله سوچ وکئ چې که موږ دا واقعي غواړو چې زموږ دا علاقه ترقي وکړي که موږ واقعي دا غواړو چې زموږ د علاقې پسماندګي لرې شي که موږ واقعي دا غواړو چې د خپل بچو مستقبل چې دی هغه روښانه کړو که موږ واقعي دا غواړو چې موږ ته د تعلیم سهولت ملو شي موږ ته د صحت سهولتونه ملو شي موږ ته د بې لالچه روزګار ملو شي نو بیا د هغې واحد یوه لار ده هغه لار څه ده هغه دا ده چې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور لاس په مضبوطو په 8 فروری باندې به د ډیوه چې ده هغه به کامیابو 8 فروری دا ورځ چې ده دا د دې علاقې لپاره هسې ډېر اهم ورځ ده نن تقریبا 40 کاله مخکې شهید وطن حیات محمد خان شیرپور په دغه ورځ باندې قرباني ورکړې وه او شهید شوی و 8 فروری باندې او د دې علاقې خلک همیشه په 8 فروری باندې په ګڼ تعداد کې راځي او په شیرپور کې شریک کیږي د هغه خدماتو ته سلام پیش کوي بیا خصوصا د دې علاقې مزدوران کسانان چې دی هغوی د هغه سره یوه خپله مینه لري دې ځل الله تعالی موږ له دا موقع راکړې ده چې په 8 فروری باندې به شهید وطن حیات محمد خان شیرپور ته د خپل عقیدت هغه دغه چې پیش کوو نو هغه به د ووټ په شکل کې پیش کوو هغه به په دغې ورځ باندې چې ډیوه موږ دیز نه کامیابه کړو ډیوه موږ دیز نه بله کړو نو هغې سره به انشاءالله د هغې رڼا سره به د دې علاقې کې به هم د ترقۍ سفر بیا آغاز کیږي او انشاءالله دا تاسو یقین ساتئ چې دا ډیوه دلته کې بله شي د دې رڼا به د خیبر پښتونخوا ګوټ ګوټ ته ورسي او راروان وخت به ستاسو وي عزتمندو زه یو ځل بیا د احسان حاجي صاحب د بخت منیر لالا او د هغوی د ټول مشرانو ډېر زیات مشکور یم